د بینظیر د روپو نوی قسط چې کم شروع کیږي نو هغه به 13,500 روپۍ هم میلاویږي او 14,500 روپۍ چې دی دا به هم میلاویږي لکه په دوو دغه باندې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. ځینې کسان ته به 13,500 میلاویږي، ځینې ته به 14,500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو نننۍ ویډیو چې راغله زموږ د دې په باره کې چې کومو کسانو ته به 13,500 میلاویږي او کومو ته به 14,500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. داسې نه چې سبا ورځې بیا تاسو ته مشکله جوړه شي او بیا د یو او بل نه تپوس کوئ چې دا د څه د وجې نه موږ ته دا روپۍ چې دی دا دغه شانتې میلاو شي، یا به وایي چې دی بل ته سیوا میلاو شي او ما ته چې دی دا کمې میلاو شي. نو چې تاسو په د وس نه پوه وئ نو تاسو ته بیا دغه مشکله چې دا به نه راځي. نو د بینظیر روپۍ چې دي 13,500 روپۍ دا خو تاسو ته پته ده چې 13,500 روپۍ چې دي دا د هغو له طرفه ورکړه کېږي او کومو کسانو چې راغستې دي تېرې شوي نو هغو ته 13,500 روپۍ میلاو شوي دي. نو اوس چې کومو کسانو ته میلاویږي نو هغو ته به د اکتوبر، نومبر، دسمبر دا قسط چې دی دا میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې د اکتوبر، نومبر، دسمبر دا قسط میلاویږي اوس چې کم شروع کېږي نو په هغې کې به تاسو ته میلاویږي 13,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو په دې کې به ځینې کسان چې هغو ته میلاویږي د جنوري، فروری، مارچ روپۍ به ورته میلاویږي. هم دا قسط به خو د جنوري، فروری، مارچ روپۍ به نو هغو ته به میلاویږي 14,500 روپۍ. لکه د نوي کال نه هغو دا ویلو چې دا روپۍ به موږ سیوا کوو. نو په دې کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم میلاویږي. خو کومو کسانو ته چې 14,500 میلاویږي دا زما له طرفه درته سره دا زه اپډیټ شیر کوم چې هغو ته به د ماشومانو وظیفه به دې نه میلاویږي چې دا به نوي کسانو ته میلاویږي. چې کم نوي کسان نو هغو ته به 14,500 روپۍ میلاویږي. کم چې زاړه کسان دي لکه د مخکې نه دا روپۍ راغستلې نو هغو ته به میلاویږي 13,500 روپۍ، ځکه چې هغو ته هغه تېر شوي هم میلاو شي دي لکه د جولای، اګست، ستمبر هغه روپۍ چې ورته میلاو شي هغه به هم 13,500 میلاو شي. د اکتوبر، نومبر دا چې دی دا به هم تاسو ته 13,500 روپۍ میلاویږي. خو کوم چې نوي کسان د دې لپاره اهل دي نو د هغو خو ماشومان هم په دې کې نه دي رجسټر، او کوم چې په اولنۍ پیرې راغلي نو هغو ته به هم دا میلاویږي چې 14,500 روپۍ چې دي دا به هغو ته میلاویږي. خو د دې سره به د ماشومانو وظیفه نه او د کومو ته چې 13,500 روپۍ میلاویږي هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا به هم میلاویږي. چې تاسو څومره ماشومان نو د هغه ماشومانو وظیفه به تاسو ته میلاویږي. بل لاره حکومت له طرفه دا دی هغه چې دې ځل به د ماشومانو وظیفه چې دا به ورسره ډبله وي. لکه تاسو ته به د ماشومانو وظیفه ډبله میلاویږي. که ستاسو یو زوی نو د هغه به تاسو ته ډبلې میلاویږي. که هغه 3,500 وي نو تاسو ته به 7,000 روپۍ چې دي دا به د هغه تاسو ته میلاویږي. د ماشومانو وظیفه چې دا به ورسره ډبله وي. خو چې کله قسط شروع شي ځکه په تېر شوي پیره دي داسې وي نو بیا ځینې کسان له چې دی د هغه خپلو بچو په حساب باندې هم پوره نه وي ورکړه. خو ځینې کسان په دې کې داسې دي چې هغه خپل ماشومان په پابندۍ سره اسکول ته نه لېږي یا د عمر حساب چې دی هغه یې اوټ شوی دی. نو که ستاسو د ماشومانو د عمر حساب اوټ شوی نو بیا هم تاسو ته د ماشومانو روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. په دې باندې ښه تفصیلي ویډیوګان چې دی هغه زموږ په یوټیوب چینل کې شته. په یوټیوب کې مظلومیات سپیک چې دی دا سرچ کړئ نو هغه ویډیوګان وګورئ. داسې نه چې هر ماشوم ته دا میلاویږي. که د عمر د حسابه کلاس اوټي نو بیا هغه ته هم نه میلاویږي. په حاضرۍ کې مسلې نو هم ورته نه میلاویږي. په اسکول کې نه اسکول ول نه اپډیټ کړی نو هغه ته هم دغه وظیفه نه میلاویږي. نو دا به دغه دوو قسمو ته میلاویږي چې نوي کسانو ته به 14,500 میلاویږي او زړو کسانو ته به 13,500 روپۍ چې دی دا به میلاویږي.